دغه حضرت عباس رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام ځان سره کېنه، دومره چې نږدې تریم وي او مینه وي نو د پیرزون شی به ورته ښایي. وی کاکاجي یو شی درته نه ښي، یو ډالۍ دله نه در کوم، دا ګوره د نبي سم الفاظ، یو څیز درته نه ښیم، یو ډالۍ نه در کوم، یو تحفه نه در کوم، داسې یو څیز نه در کوم چې 10 قسمه ګناهونه د الله وبخي. کاکاجي وی داسې شی به در کم که تا هغه وکړو نو واړه او لوی ګناهونه، زاړه او نوي، پټ او ښکاره، دا به درته الله تعالی ټول دا ګناهونه وبخي، 10 قسمه به درته الله وبخي. او بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي چې کاکاجي که دروازې کولی شي دروازه روزانه کوه، که روزانه نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که هفته کې نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې نشي کولی کال کې یو ځل وکړه، او که کال کې هم نشي کولی هر کال نو عمر کې یو ځل خو یې خامخا وکړه. نو صلات تسبیح یې ورته وښو. نو ګوره نبی علیہ السلام کوئی 10 قسمه ګناه پرې معاف کېږي، او ورته فرمایي چې روزانه کوه، روزانه نه نو په هفته کې کوه، که نه میاشت کې کوه، که نه عمر کې یو ځل. صلات تسبیح څه شی دی؟ د 4 رکعاتو نفلو نیت به وکړي، عام نفل چې څنګه ته کې 4 رکعاته نفل، او هغه وخت کې به دا مونځ کې چې کوم د وخت کې نفل صحیح کېږي، نفل چې کوم وخت کېږي، چې کوم وخت کې نفل نه کېږي دا مه کوه. لکه د سهار دغه نه پس د نور د سبا د خطو نه پس به نه کوې تر نور خطو پورې، بیا چې کله نور راوچت شي نو بیا کولی شي تر د ماسپښینه پورې، ماسپښین نه پسې تر مازدیګره پورې کولی شي، او د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې بیا نه کوې، او د ماښام نه پسې هم کولی شي، د شپې هم کولی شي. نور خطو وخت کې نور چې په دې منځ ودرېږي او نور چې پرېږدي د 3 وختونو کې بیا نه کوې. 4 رکعاتو نفلو نیت به وکړي. عام 2 طریقې حدیثو کې دي، خو چې کوم اسانه طریقه هغه درته ښیم. نو چې ته سبحانک اللهم وبحمدک وې وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، نو 15 کرته به وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دقیق پورې حدیثو کې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا بسم الله پکې په سر کې په صلات تسبیح کې نشته، ښه ای تراو کې خو تاسو وایي صلات تسبیح کې نشته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دی یو ځل کو سره ولا حول ولا قوه الا بالله نو خیر دی. روایت کې شته لیکن مشهور روایتو کې دقه 4 کلمې 15 کرته به وې، بیا به اعوذ بالله بسم الله او قرات به وې. نو چې فاتحه او قل هو او اخلاص کې او لا رکوع لنیتلی د رکوع د تلو نه مخکې به 10 کرته وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو چې بیا قرات اخلاص کا او رکوع تلای نو پر رکوع کې بل 10 کرته وې. د رکوع هغه تسبیحات کوي کنه وې او کاغه وې نو هغه ته مخکې وې کورسته وې خیر 10 کرته پر رکوع کې. چې رکوع نه پاسه سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد وې هغه نه پس به 10 کرته وې. بیا چې سجدې لاله شي په یو سجده کې لزله سجدې نه چې کېنه الله اکبر وې نو 10 کرته به وې. بیا په دویمه سجده کې به 10 کرته وې. نو دا په یو رکعت کې 15 یا کرته جوړېږي. او که یو ځای کې د ير شو لکه په یو سجده کې د ير شو مثلا نو ورپسې چې بل کوم نږدې دی هغه وخت شل کرته به وې. او که مونږ کې خطا شو سجده سهو کې نو په سجده سهو کې نشته. او شمیره به څنګه نو چې لاس تړلی دی یوې ګوتې له زور ورکوه، لاسونه خو یو بل د پاسه پراته دي دی بلې له زور ورکوه دی شمیر دی، یا لاس ته ویزان دي نو په دې زنګون دی لاس خې دی په رون نو یو ګوتې له زور ورکوه، یا په سجده کې وي نو یو ګوتې له زور په ځمکه ورکوه خپله ته شمیرې لیکېږي. دا به په 4 رکعاتو کې پوره کړي. بیا چې دویم رکعت ته پاسه بسم الله نه مخکې به 15 کرته وي، یعنی اول ځل په لومبي ځل کې 15 کرته دي او نور ټول 10 کرته دي. د رکوع د تلو نه مخکې 10 کرته، په رکوع کې 10، قومه کې 10 رکوع نه چې پورته شي، دواړو سجدو کې 10 کرته او دواړو سجدو په منځ کې 10 کرته. دا خامخا کوي. روژه کې درته ولې ښیم مولوي صاحب دلو بخې هغه هم په روژه کې دا خون دا ولې دا ځکه چې دا صلات تسبیح تا په روژه کې وکړو دومره اجر به خدای درکړي لکه بغیر د روژې نه چې تا 80 ځله صلات تسبیح کړي څومره ثواب دی لکه 80 کرته چې دې کړي. نو چې روزانه ته کې مثلا او شمیره 10 ځله به صلات تسبیح ستا راشي په رمضان کې نو 10 شله په 80 کې ضرب ورکا نو 2100 کرته ته جوړ شي. رب العالمین ډېر مهربانه دی خو کوشش وکړئ چې الله تعالی تاسو هم خوشاله کړي. موږ د خدای څخه نه راکوي او په کومه طریقه موږ الله نه خوشاله خو موږ الله خوشاله نه کړ. د رمضان د میاشت کې ګور یو اخیری ټکی درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم
په دې لومبی پوړی قدم کېښود وی آمین. نو په دویمه چې قدم کېښود نو وی آمین. نو چې په دریمه پوړی کېناست نو بیا وی آمین. مونږ خو په دې میانځ پوړی کېنو او نبي علیه السلام به په دې دریمه پوړی کېناستې. نو چې کله هغه تقریر نه فارغ شو نو تپوس صحابو ته تپوس وکړو درې ځله تا آمین ووی. مونږ خو څه دعا ونه لیده. وی دا جبریل علیه السلام راغی نو ما ته یې ده ووی چې هغه انسان چې د هغه مور پلار جمدي وي او دې دومره مور پلار خوشحاله نه کي د هغې دومره خدمت ونه کي چې د مور پلار د خدمت د برکت نه ځان جنت ته ورسوي نو الله دې تباه کړي. دی به د مور پلار دومره خدمت کوي چې د مور پلار د خدمت د وجې په ځان جنت ته بوځي او چې ځان جنت ته بونه دي نو خدای دې تباه کړي. نو چې آمین. ښه دویم ځل یې دا وی چې ستا نوم د چا مخکې واغېشتی شي او دې ورباندې درود ونه وایي نو هم خدای تباه کړي. نو مې چې آمین. نو د نبي صاحب نوم چې واغېستلی شي نوم یې احمد او محمد دی صلی الله علیه وسلم. نو یو ځل پې درود شریف ویل ګورې واجب دی او که په یو مجلس کې بار بار ویلې کېږي لکه ته یو ځای کې ناست دی او بار بار یو نعتخوان وی یا یو مقرر وی نو لومبي ځل باندې درود واجب دی، په دویم ځل بیا مستحب. او چې په درېیمه پوړی مې خپه کېښودله کېناستم نو وی چې د رمضان میاشت په چا راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کړي چې په الله ځان وبخي ډېر هم خدای تباه کړي. نو مې چې آمین. نو دومره عبادت به پکې کوی چې ځان په خدای وبخي او که دومره عبادت هم ونه که نو مقدسې فرشتې خیرې کړي دي او په ټولو پیغمبرانو کې مقدس پیغمبر پې ګورې آمین ویلی نو خامخا عبادت وکړي. مونږ بس زمونږ بسي د دنیا چې روزګار کې او کاروبار کې نوم تسبیح لاس کې اړولی شي، په ګاډي کې ځې نوم ته تلاوت کولی شي تسبیح اړولی شي. مونږ په زول به یو په یو دکان کې ناست بل په بل کې ناست، یو په یو لاره بل په بله لاره، یو جومات کې بل بل جومات کې، یو د پټي په یو پول او بل په بله پوټه یو بل سره غیبت. دې نه جوړېږي څه. نو دا مهرباني وکړئ چې تاسو الله پکې یاد کړئ او عبادت پکې وکړئ. په رمضان کې الله به راضي شي، الله به درله لوی اجر درکړي. رب العالمین دې موږ له مور او پلار د چا مړي نو د هغې قبر لتلی شي او د هغې دپاره دې تلاوت کولی چې ثواب دی ورته بخي، منځ کولی چې ثواب دی بخي، صدقه دې کوي او ثواب دی وله بخي. دا ډېره لویه خبره ده. رب العالمین دې موږ له په رمضان کې او په نورو میاشتو کې د عبادت کولو توفیق راکړي. دا زموږ دلته کې یو ګاونډي دی سبحان الله لور بیمار دی او دعا غواړي. رب العالمین دې وله شفا ورکړي. الله دې جوړ کړي. ډېر خدمتګار سړی دی او ستاسو خصوصا د زمیندارو کې ډېر لوی خدمت کړی دی. رب العالمین دې وله شفا ورکړي. الله دې جوړ کړي. کم سړی چې ګیره نی او دې اذان کوي، اذان جایز دی، خیر اذان کې ګیره او ناګیره دواړه څه لازم نه وي. ښه دا دی چې په سنتو برابر یې هغه د اذان وکړي، لیکن که یو سړي ګیره نی او اذان کوي نو پروا نشته کولی شي. او ګیره پرېږده که نه ښه خبره د پیغمبر سنت دی په رمضان کې چې د پرېښو الله به درله ډېر لوی اجر درکړي. تر کومې پورې به خریل مخ ګرځئ. خریل مخ د نبي علیه السلام ښکلې مخ د الله خوښ و، په هغې ښکلې خشته ګیره وه او ګیره د ډول شی دی، ګیره د بې ډولی شی نه دی. که ګیره د ډول شی نه وي نو بیا نبي علیه صحابه پیغمبرانو ولې پرېښودل. دا ډول دی ښه نو ګیرې پرېږدئ، ګیرې مخ رایې. شپږو شپو کې هم ختم کولی شي، په دریو کې هم کولی شي. ښه دا ده چې لږ لږ تلاوت یو خشته ویلې کېږي. د غلا په بجلی باندې پخلی کوي، روجه کېږي که نه؟ روجه کېږي، دا نه چې نه کېږي، خو آرام خوري ده. دا آرام خورۍ نه ځان ساتل پکار دی. بعضې بانګیان د وخت نه مخکې بانګونه وایي. هر چا سره نن سبا ګړی دي. د چا بانګ ته مه ګوره، خپلې ګړی ته ګوره، خپل ټیم ته ګوره. او بانګ والا لم پکار چې د وخت نه مخکې وروستو بانګ نه وایي، په ټیم بانګونه وایي. بانګ دلیل نه دی، دلیل ټیم دی. ټیم به پوری او یو سړی به بانګ نه وایي، دی به لس منټه او په وخت پس بانګ ته بانګ ته انتظار کوي. ګړی نن سبا داسې کور نشته چې ګړی پکې نشته او داسې سړی نشته چې ګړی باندې پوهېږي نه. او نن سبا خو داسې ګړی راوتلي چې په 20-25 روپۍ ګړی کېږي. د دومره لویه خبره نه ده. نو چې د دنیا هغه د ګمراهۍ خردجال ټي وي په 15,000 او 6,000 آلې نو د روجې دپاره په 10 روپۍ ګړی هم ته نشي اخېستی. یعنې چا راته تپوس کوه. بانک دلیل نه دی، دلیل وخت دی. سبا ختل، سبا چې راوخېږي بس حقه ټیم دا نقشې نن سبا پار جومات کې لګېدلې دي. سبا ختل او نور پریوتې دا دلیل دی. سحر بانک کې که الصلاة خیر من النوم دا سړي نه پات شته بالکل خیر دی. د سحر بانک کې الصلاة خیر من النوم خو شته، خو که د سحر په بانک کې زموږ بعضې علماو لیکلي لکه امام محمد صاحب رحمت الله علیه که یو سړی د مانځه نه مخکې اواز وکړي چې خدای مو وخت جمع تیاره ده نو دا خیر دی، بده نه ده. خلک اکثر ودي نو راپاسي.
د زکات په پیسو باندې پول جوړول نه، بالکل نه. زکات به چاله ورکې غریب له چې هغه مالک وګرځي، نه په پول جوړولی شي، نه په لاره جوړولی شي، نه په جومات لګولی شي. یو غریب به د مالک کې او تراو په ختم کې دا نشي ورکولی. زکات پیسې ګورې د تراو کې چې کم ختم در له امام کوي هغه له ورنه کې، په اجرت کې به زکات پیسې نه ورکې، هغه لاسې خیراتي کې پیسې ورکوه. او دا م وری کم حافظ صاحب چې مخکې ختمونه کوي هغه دا نیت ونه کوي چې ختم دی لکم چې خلک پیسې راکړي، دا به نه کوي. ته د الله د رضا دپاره ختم کوه، د پیسو په تم او په لالچ دی نه قاري حافظ ختم کوي، او نه تاسو داسې کوئ چې دا راولو جوړې جاړې ورسره کوو، څونه پیسې باخلو څونه به درکوو. نه، دا شی به پکې نه کوي. او هسې که څوک بیا خیراتي پیسې وله ورکوي نو وردي کې. خو قاري صاحب هم دغه نیت نه کوي، لوی اجر او لوی ثواب دی. څوک به څه درکوي، خو 500-600 روپۍ به درکوي که نه، نو په هغې هغه ټوله خواري بربادی. داسې مه کوه. نو دغه دی دا قرض چې چاله څوک ورکي او کال پې تیر شي زکات پې شته که نه، داسې صورتحال دی زما چاله قرض پیسې ورکړي دي، نو که دا خوراکي بعضې وخت څوک چاله پیسې بیا نه ورکوي نو بیا زکات ولې ورکوم؟ او که خوراکي نی او مال یې راکوي زکات پې زه ورکوم، زما مال دی. او که راته پته نه لګي چې راکوي که نه راکوي نو خیر دی، که د شکي مه ورکوه. خو چې کله دا مال دی روځي نو چې څومره کاله پې تیر شوي دي نو د هغې ټولو زکات په بیا ورکوي، ځکه مالک یې ته مال ستا دی. یو سړی پیسې نظر کی او د ضرورت په دې جومات د نظر خو مختلف صورتونه دا ته ما ته بیا ځان نه وه چې تا په څنګه نظر کړی، منښترې څنګه کړی ده. که چاته د پیشبني نه مخکې د لوی او د سماتې پیښ شي او د غسل حاجت پیښ شي، اذان نه پس بالکل د اذان نه پس هم ته لمبلی شي. که یو سړی یا سړی دی که ښځی او هغه د لوی او بېودسي پیښه شي نو د اذان نه پس د سبا د خطو نه پس هم لمبلی شي، یاره پوزه کې به اوبه بره نه راکاږي او نه به غرغړه کې، صرف خوله کې به اوبه واچوي او پوزې دې سر کې به اوبه واچوي. ښه دا ده چې کله دې ماښام بیا روژه ماته کي نو پوزه دې بیا پوره ووینځي او غرغړه دې بیا وکړي ماښام، نور لمبلی شي بالکل. په روژه کې عطر بالکل استعمالولی شي، ګرباتی به نه استعمالی، ګورې د هغې هغې لوګې به نه استعمالی. او طالب کې که یو سړی اودس ماته کوي هغه شرعي طالب چې برابري لکه محمد خان جومات کې نو په هغې کې اودس کولی، چارهدم پکې کولی شي. دې څه مشکلات دي دعا غواړي الله دې مشکلات پخې. او سپېلني قصدن لوګې راښکل دا روژه خرابوي، او که غیر اختیاري لوګې تیر شي نو روژه پې نه خرابېږي. او دا یو دې لیکي چې پېشمني وکړو نو دا ترخې اوبه بیا خولې له راځي یو 2-3 ګنټې پس، نو دا اله راځي چې مال ډېر وخیجی، لکه ګزاره کوه نو بیا به ترخې اوبه چرته م خولې له نه راځي، ترخې خواله داسې نه راځي. ته ګورې نه ترې شلته چې ګېډۍ ډېرې ورکړي نو اکثر یې را واپس کوي. بیا څومره ګېډۍ که په قلار ګېډۍ ورکوي نو هغه نه را واپس کوي، خو چې ډېرې زیاتې ګېډۍ پکې وردننه کړي نو هغه بیا واپس راغورځوي. دا خو مې څه خوشطبي وکړه در سره، خو دا مهرباني ده چې خوراک لږ کم کوئ، او که بیا څه ترخې اوبه دله راشي خولې له نو توکی یې حلق که تریخ پاتې شي پروا نشته، دغه اوبه به تیری نه. دعا وکړئ رب العالمین د رمضان دا روژې په موږ په خیر او عافیت تېره کړي. الله موږ له پکې د عبادت توفیق نصیب کړي. رب العالمین د غمونو مصیبتونو آفتونو بلیاتونو په امن کې وساتئ. یا الله ته زموږ حفاظت نصیب کړي، زموږ د وجودونو، زموږ د مالونو، زموږ د ایمان، زموږ د نیک عمل حفاظت نصیب کړي. د ګناه او د شرونو، د فسادونو، د فتنو نه الله په امن کې وساتئ. د چا یو بل سره روانې دي الله په روغې باندې بدن لګي. اچا په زړه کې شرعي حاجتونه د رمضان مبارکه میاشت د جمعې ورځ د حاجتونه زموږ پوره کړي. الله د شر د مخلوق او د فتنو نه محفوظ کړي. یو زنانه د هغې دعا غوښتې، دعا ورته وکړي شرعي حاجت چې الله تعالی ورته پوره کړي.